حدیث کې راځي یو کلمه ده وې دا چې څوک یو واري ووایي یو وار نو الله رب العزت اقا آن کې یو فرشتې ته حکم وکړي 100 لاکه نیکۍ د په عملنامه کې ولیکي 100 لاکه نیکۍ هسې دغه کلمه چې یو سړی 15 پیري ووایي څو نیکۍ به وله ولیکي هلکه 1 کروڑ تا نه تپوس کوم ته چې 1 کروڑ روپۍ ګټې د دنیا ګټه نو چې ماشومې سپینګیری به شي او 1 کروڑ روپۍ بالفرض ګټې نو بله ورځ به ته ځې او دنیا کې به پاتې شي نو چې دغه کلمه ځان له وظیفه وګرځوئ او د ورځې 15 پیرې وایئ نو د ورځې د مونځ روجې زکات عبادات درود مونځ نفل د قرآن تلاوت د دې نه علاوه د دواړو جهانو سردار رسول الله مبارک د خولې د مبارکې وینا مطابق 1 کروڑ نیکۍ به د الله په عملنامه کې لیکي هلکه دا هم خوښه ده او که نه 1 کروڑ نیکۍ هغه کلمه دا د ټول ملګري وایي لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا د ښکلي او مبارک پیغمبر وینا ده چې یو وارې څوک ووایي د جمعې د مونځ اجر به الله ځان له درکړي د راتلو د یو قدم اجر به الله ځان له درکړي که دې یاده کړه او بیا دې ویله نو دا دې نوره ګټه شوه که نه انشاءالله زما د عقیده او ایمان دی نن د جمعې د مونځ نه چې کم کسان ځي کور ته 100 لاکه نیکۍ به الله د دوی په عملنامه کې لیکلي دا د رسول الله مبارک وینا ده او زمونږ ایمان دی او یو حدیث کې راځي یو درود شریف دی ډېرو ملګرو ته یاد هم دی وایي دا چې رسول الله مبارک فرمایي چې یو وارې څوک ووایي او بیا فرشتې به یو میاشت د دې په اجر باندې لګی د دې اجر به په یو میاشت کې ولیکلی شي یو میاشت چې فرشتې تاله لیکلو کې د دنیا رډسټرې به یې ډکې کړي جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه و آله وسلم ما هو اهله دا یو وارې اوس مونږ ووي او انشاءالله اوس د هر یو کس دپاره او بیا فرشتې لګیا شي اوس د دې اجر به لیکي یو میاشته پورې به د دې اجر لیکي او ملګرو دا ځان له وظیفه هم مقرر کوي نور هم د دې نه علاوه ذکر اذکار کوئ 2 ورځې ژوند دی قسم په الله دا دنیا او د دنیا دا محبت چې زمونږ زړه ته څونه کوشوی دی دا ګوره ډېر غیر مناسب دی او ذکر اذکار کوئ که مونږ تاسو ذکر کوو که نه کوو د دین خدمت کوو که نه کوو دا انوار به راخجي او داسې به پرېوځي او مرګ به یو ورځ راشي او د دنیا دا هر څه به پاتې شي د دنیا دا ټول زیب او زینت به پاتې شي الله دې په داسو ماتو کړو خبرو او علما او بیا تاسو ټولو ملګرو ته د عمل کولو توفیق رانصیب